یو ختم سره کو کور کې او مارکیټ کې او دکان کې برکت راځي نو چې په کوم کلی کې د قرآن پاک 13,000 ختمونه په هغه کلی به د الله د رحمت باران وریږي کو بنه وریږي ستاسو د سالم کلی د پاسه د الله د رحمت یو صادر خور دی لوی لوی مجرمانو ته پکې الله پناه ورکړی ده لوی لوی گناهگار الله د دې ماشومانو بچو د قرآن د تلاوت د برکت تر اوسه معاف کړي دي کله کله الله په یو کلی د عذاب فیصله وکي ان القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتما مقضيا قاضی بیضاوی رحمت الله علیه د حضرت حذیفه رضی الله عنه یو روایت را نقل کړي فرمای کله کله الله رب العالمین په یو قوم باندې د عذاب اٹل فیصله وکي هغه قوم کې مدرسه وی علما وی مسجد او مکتب وی او واړه ماشومان ال تراجمه کیږي او غي ال د قران زده کړه کوي نو حدیث مبارک کے راضی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فیقرأ صبی من صبیانهم من الكتاب الحمد للہ رب العالمین یو معشوم چې په وړمبۍ ورځ هغه مدرسه کې داخل شي او قاری صاحب ورته د قرآن پاک وړمبنې صورت دا شروع کی وی ورته بچیا وایا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین او دې په دغه خپل معصومه ژبه باندې وی الحمد لله رب العالمین جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای دغه کلی کې لولو مجرمان پاتې کیږي الله تر نډیر خفای الله په د عذاب اٹل فیصله کړي الله فرشتو تو فرمای فرشتو دی کلی باندې چې عذاب را ولم دی کې خو هغه معصوم بچي طالب جان هم دی چا چې د قرآن آغاز د الحمدلله رب العالمین نه په مدرسه کې وکړو فرشتو دی کلی نه عذاب پورته کوي مال د دې معصوم بچي د ژبې نه حیا راځي فرشتو دی کلی نه عذاب پورته کوي د دې مدرسې د برکته د دې قاری صاحب د برکته د دې مولوی صاحب د برکته د دې یو معصوم بچی د یوې ورځې د سوره فاتحه د وړمبۍ ورځې د زده کړې د برکته الله رب العالمین د دغه کلی نه د عذاب پورته کولو فیصله وکي یوې ورځې د پاره نه د دې بچی د معصومې ژبې د تلاوت اثر ته ګورئ نبی علیہ السلام مبارک فرمائی یوی ورز لنا یوی هفته د پارنا یو میاش او یو کال د پارنا د یوی ورز د دی بچی د سوره فاتحه د تلاوت د برکته الله د روح قوم نه تر روان سلويخت کالو پورې عذاب پورته کی فيرفع الله العذاب عن تلك القريه ل40 عاما الله رب العالمین دی دا مدرسې شاده او آباد لري دا د الله د رحمت صادرونه دي دا راخواره دي ورنه د الله د قهر او د جلال سترګې سری دي د امت نافرمانی دومره دي د امت بدمعشی دومره دي د امت بیوفایی دومره دي د بندگانو د الله نه بغاوتونه دومره دي چې د رحمت بل ځای په امت کې پاتې نه دی ما سوا د هغه ځای نه کوم ځای چې د الله د قرآن تلاوت کیږي صرف هغه ځای د الله د رحمت مستحق پاتې دی او دا د قرآن کریم زده کړه نصیب کېدل
دا د الله د رحمت هغه کامله حصہ ده چې انسان ته الله نصیب کی. حدیث مبارک کې راځي لما خلق الله الخلق فخلق رحمته. الله رب العالمین چې کله دا ټول مخلوق را پیدا کړل نو الله خپل رحمت هم پیدا کو.